بسم الله الرحمن الرحيم. فصل المفعول به وهو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزمان والمكان ويسمى ظرفا. وظروف الزمان على قسمين مبهم وهما لا يكون له حد معين كدهر وحين ومحدود وهما يكون له حد معين كيوم وليلة وشهر وسنة. دی عبارت کی مصنف دی منصوبات و درہم قسم مفعول فیہ بیانوی تا. المفعول فیہ المفعول کی الف لام اسم موصول لا والمفعول فیہ دیتا شدا سیلا دا کوئی نوسا مطلب بشی الاسم الذي فعل فیہ الاسم الذي فعل فيه وہ اسم جس میں فعل کیا گیا. واصطلاحی طریقے دا ہوا اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزمان والمکان. اسم ما وقع یہ نام ہے اس زمان یا مکان کا وقع فعل الفاعل فيه جس میں فاعل کا فعل واقع ہو. وہ اسم ظرف ہوتی سے دیشی بلا نمائدی ظرف دا. ٹھیک دا ظرف یو ظرف حقیقی دا و یو ظرف مجازی دا. ظرف حقیقی ظرف زمان و ظرف مکان تویلی شي و ظرف مجازی جار مجرور تویلی شي. ستا نو دزی که مو دی ظرف حقیقی خبره کوو ایسا شي ظرف حقیقی. نو ظرف دو قسمه ده. ظرف حقیقی بیا پسو قسمه ده یو زمان دا یو مکان دا او دا زمان او مکان دوڑا بیا پا دو قسم دی. یو ظرف زمان مبهم دا او بل ظرف زمان محدود دا غرنگ ظرف مکان مبهم او ظرف مکان محدود. پوشوی پی مصنف پخپلا تا دی هری و تعریف هم کرده دا چه ظرف زمان مبهم ستویلی شی و مثال امتبین کرده ده. ظرف زمان محدود سے دیلی شی و مثال امتبین کرده ده و دارنگی ده ظرف مکان مبهم و محدود تعریف و مثال امتبین کرده ده. و مصدی پی و یسم ظرفا دیت سویلی شی ظرف لیشی. و ظروف الزمان علی قسمین ظرف زمان پا دو قسم دی. پس ورا یو دا مبهم چه شای مبهم سے دیلی شی وهو ما لا يكون حد معين چې غیر پر یو معین حد نوی لکه دهر زمانه د پر معین حد شته نشته وی تا کنه یا حین د پر حد شته دا حین هم زمانه ته ویل شي. ټیک شو کنه. نو حین دهر ادې پر یو محدود یو حد ته نشته چې دا دغه وخت پرې ده. دا نه چې زمانه بس یو کول تویل شي مخکې ته زمانه نشي ویلې. نه بس چې کله نه شروع شوی ده او تر کله پرې وي دغه څه ویل شي زمانه به ته ویل شي. مطلب چې حین یا دهر به ته ویل شي. پوښ په خبره باندې حین او دهر پر صحت مقرره نه ده او محدود څه ته ویل شي وهما يكون له حد معين چې غیر پر یو معینه حد وی لکه یوم ریز حد دشته کنه یوم سبینه تر مقام پر یو حد اشته ده و لیله د مقام تر سبی پر یو حد اشته ده. سبی صدق نه ونسی تر غروب افتاب پورې دیتا یوم ملی شي و دی غروب ابتاب نمونه سی تر صبح صادق پوری دن سویلی شي لیل ویلی شي. حد مقرر معین ده. شهر ٹھیک ده کنه یو بحدوی تا مقرر ده 30 دن یا 31 دن یا که 29 دن ٹھیک ده. که انگریزی میشت دن 28 دن پوشوی اسلامی صرف 29 دی. اسلامی صرف 29 دی. نو ادیده پر حد مقرر ده یا سنه ادیده پرم حد مقرر ده و دا ټول ظرف زمان دی. دا ټول چی دی ظرف زمان دی.
یوم ظرف زمان ده کنه ولیلا ظرف زمان ده کنه ٹھیک ده کنه پوښي په خبره باندې مکان هونه دي کنه ها وكلها خابه ظرف مکان ته پیدا شي به حکم یي او ظروف المکان امام دا شان دي تابع مبهمي یا محدود وي که مبهمي تعریف هم دغه ده چې کې پر حد معین او مقرره نه وي ٹھیک شول لکه خلف امام یا فوق دې پر صحت مقرر نه ده امام بس مخ کې څه پسې سوره چوي خلف ورستو څومره چوي حد ته مقرر نه ده معین ته حد نه ده او محدود ظرف مکان محدود چې کې پر حد معین وي ٹھیک ده کنه لکه مسجد پوښوي اوس مسجد پر احاطه یو مقرر وي کنه یو حد ته مقرر وي چې دغه احاطه ته دومره حد ته رسي ده مسجد ده یو دار کور خپل حدودي کنه معین خپل ملک پاکستان وکړو حد مقرر ده کنه حدود 4 ټول طرفونو ته بونډي لګیدلې چې لکه دې پر پاکستان د دینه بعد بیا افغانستان دا یا ایران دا یا چین دا یا بل ملک دا پوښي په خبره باندې دا څه شول محدود دا محدود شول ټیک شول پوښي په وی چې ظرف زمان مبهم دا منصوب وي دی پی په تقدیر سره څه په تقدیر سره فی په تقدیر سره ویلي زکه چې زمان دا جز د فعل ده شرا زکه چې فعل د درې شونه مرکب ده مصدر فاعل و نسبت الى الزمان نه ایسو شونه مرکب ده ادرونا کوم مصدر فاعل و نسبت الى الزمان نه او قاعده دا چې کله د فعل جز د فعل نه جدا ذکر شي نو منصوب وي چې کله د فعل جز فعل سره د فعل نه جدا ذکر شي نو بس وي منصوب وي پوښی لکه مفعول مطلق مو دا خبره کړې و مفعول مطلق کې ضربت ضربا دا ضربا منصوب دی دا ځکه چې د فعل جزء سو او فعل جزء له ځکه چې فعل د کوم درې اجزاونه مرکب یکی مصدر یکی سو مصدر و نو چې کله د فعل نه جدا شو لبل ذکر شو نو مساوي منصوب وي ٹھیک ده کنه او دې کوم دا خبره ده چې د ظرف زمان چې ده کنه د فعل جزء زمانه د فعل جزء نو کله چې د فعل سره د فعل نه جدا ذکر شول نو اس به منصوب ویایو سوي ویایو جدا ذکر شول منصوب خو شرط ته چې حرف جر پکې مقدر وي ښا مذکور بنوي که حرف جر مذکور وي نو بیا وسوي بیا مجرور وي بیا وسوي بیا مجرور وي ٹھیک شو کنه وكلها منصوب بتقدير في ودا طول دي في بتقدير څه دي منصوب دي تقول صمت دهرا وسافرت شهرا دا اصل کې صمت في دهر وسافرت في شهر في شهر پوښو په دې باندې د نس په دې وجه باندې پوښوي به ته وایم اسانه ده کنه دا ظرف زمان مبهم حکم شول دا چې حکم شول ظرف مکان ظرف زمان محدود محمول ده په ظرف زمان مبهم باندې محمول ده چې باندې ظرف زمان مبهم ویلین ځکه چې یوم زمان ده او بلم زمان ده نو په صفت زمان کې دواړه مشترک دي نو دغه وجنه دواړه حکم څه کړل یو مکرل ظرف مکان مبهم محمول ده په ظرف زمان مبهم باندې ویلې ځکه چې دواړه په صفت ابهام کې یو شي دي دواړه په صفت ابهام کې یو شي دي نو هم سوي منصوب وي خو ظرف مکان محدود به همیشه پر مجرور وي فی پکې کې مذکور وي فی مقدر کې لایږي نشي
ویلې ځکه چې دغه د ظرف زمان مبهم سره د سره تعلق نشته ده نوې سره په زمان کې مشترک ده او نوې سره په ابهام کې مشترک ده بلکې هغه ظرف زمان او دا ظرف مکان ده او ا مبهم او دا محدود ده پوه نه شئ سمته وي چې ظرف زمان مبهم دا هم منصوب ده ٹھیک ده کې وجه باندې خو پوښیو کنه نو ظرف زمان محدود دا محمول کړ په څه باندې په ظرف زمان مبهم باندې ویلي ځکه چې ظرف زمان محدود دا مشترک دا شریک دا د ظرف زمان مبهم سره په زمان کې پس کې په زمان کې لکه څنګه هغه زمان دا دا رنګ د ظرف زمان دا پوښو په او ظرف مکان مبهم دیوم حکم مدغوی دا منصوب په تقدیر دی پیسرا ویلی زکه چې دا محمول دا په ظرف زمان مبهم باندې زکه چې په غي کې یو صفت دی بهم موجود ده او په مکان کې صفت دی بهم موجود ده دوړ چې شولو مبهم شولو پوښو یو دغه د وجنه حکم څه کړل یو کړ چې ظرف زمان مبهم ظرف مکان مبهم دا به محمول په څه باندې منصوب دا به منصوبي او محمول به په ظرف زمان مبهم باندې پوښو ظرف مکان مبهم دا به محمول په ظرف زمان مبهم باندې او منصوبي په تقدیر دی پیسه پوښو په او هر چیز ظرف مکان محدود ده نو دا به همیشه د پره د کې به فی مذکور وي دا به مجرور وي فی به کې مذکور وي دا به مجرور وي ویلي ځکه چې دا په ظرف زمان باندې مو محمول کولای نشو ویلي ځکه چې نه د زمان سره مشترک ده مکان دا واسه ده او نه په صفت ابهام کې مشترک دي دواړه ځکه چې مکان ودا چې مبهم ودا چې ده محدود ده پوه شو کنه نه په ابهام کې شرکت شته او نه په زمان کې شرکت شته نو دغه د وجه دا به مسیو همیشه د پر مجرور وي ای پوه شو مو په خبره باندې ظرف زمان مکان محدود خاصه په مکان وګورئ عبارت ته وګورئ تیزی کی وظروف المکان كذلك وظروف مکان هم دغه شن مبهم به او منصوب نو دا منصوب ايضا هم بتقدير في دي في تقدير سره انه جلست خلفك وامامك ومحدود هما لا يكون منصوب ودا منصوب نوي بتقدير في دي في تقدير کې بل لابد من ذکر فيه مگر ضروری ده په دې کې ذکر کول لفي نحو جلست في الدار یا جلست في السوق یا جلست في المسجد دې پر پوه شوي دا وكلها منصوب بتقدير في اتسنا مصنف اشاره وکړه دې طرف ته چې اسم مفعول دا مفعول فيه دا به کله منصوب وي او کله به مجرور وي پوه شئ کله به څه وي منصوب به وي او کله به مجرور به وي مطلب څه مطلب دا ده چې مصنف په نسبت باندې مفعول فيه عام ده کدا دی حرف جر په تقدیر سوي بیا هم د مفعول فيه وي او که حرف جر پکې ذکر وي نو بیا هم مفعول فيه وي خو فرق به صرف دا وي چې که حرف جر مقدر وي نو منصوب به وي او که حرف جر مذکور وي نو مجرور به وي پوه شئ په خو جمهور نهیان یې چې نه دی مفعول فيه جوړېدل د پر شرط دا چې پی به مقدر وي مصنف دی مفعول فيه د نسب د پر حرف جر تقدیر شرط کړل چې حرف جر به مقدر وي او جمهوری چې نه مفعول فيه به اسم اعلی جوړيږي چې کله سوي چې کله فی مقدر وي پوه شئ په کله باندې پوه نه شوئ مصنف د عبارت نه دا معلومیږي چې فی ملفوظ وي نو دا مفعول فيه جوړیږي که مفعول به به جوړیږي ٹھیک ده کنه نو مصنف چې د مفعول فيه د پورا د فی مقدر کېدل شرط نه دي بلکې د نسب د پورا د فی مقدر کېدل شرط دي هغه یې چې دا کا
حرف جر مقدر وي که مذکور وي دا مفعول فيه جوړیږي خو صرف فرق دا ده که حرف جر مقدر وي نو منصوب وي او که حرف جر ذکر وي نو څه وي مجرور وي او جمهور یې چې نه د مفعول فيه جوړېدل لپاره شرط دا ده چې دا به څه وي په تقدیر د فی سره وي که چېرې فی مذکور وي نو دا به په واسطه د حرف جر مفعول به جوړیږي دا په واسطه د حرف جر څه جوړیږي مفعول به به جوړیږي مفعول به به نه جوړیږي بس دا خبره ده یو مفعول به جوړیږي په واسطه حرف جر سره مفعول به جوړیږي پوه شئ په څه هنرشته به کنه بس